السلام علیکم دوستانو خراغلاس دوستانو د علمگیر ترین په باره کې یو اهم خبر راغلی د هغه د مرګ چې آیا هغه واقعي خودکشي کړې وه که نه د هغه مرګ چې کوم دی نو یو منصوبه بندي وه آیا په دې کې څه د خلکو څه سوالونه ډیر اهم سوالونه د هغه په مرګ باندې راوچت شوي دي هغه به درسره ډیسکس کوم او دویم دا چې د عمران خان حوالې سره احمد دورانی یو سینیر جرنالست چې ډیر زیاته یو عجیبه خبره کړې ده چې یقین وکړئ په هغې باندې به څوک یقین هم ونه کړي دریم د عمران خان په کیسونو کې 2 میاشتې پس د دفعه 34 چې کوم دی نو یو نوې دفعې شاملولو کوشش کړی دی هغه دفعه 34 څه شی دی په دفعه 34 کې مطلب په ساده پښتو کې د هغې مطلب سره هغه به سره ډیسکس کوم او اخیری خبر د نیب د چیرمن حوالې سره دی چې هغه به سره ډیسکس کوم تر ټولو نه اوله راځو جهانگیر ترین چې هغه تاسو ته پته ده د استحکام پاکستان پارټۍ چې کوم دی نو مشر دی صحیح شوله د هغه رور چې کوم علمگیر ترین دی د هغه د مرګ حوالې سره چې کوم دی نو داسې خبر راغلی دی تر اوسه پورې فاینل خبر نه دی خو تر اوسه پورې چې کوم خبر دی چې د شپې چې کوم دی نو بس هغه خپلې کمرې ته ننوتی و ټیک شوله سحر 10 بجې وشوې د 10 بجو پورې هغه د خپلې کمرې نه بهر ته راونوتو نو د هغه یو نوکر دی چې هغه نوکر څنګه ورښکاره شو په کړکۍ کې نو هغه په اینو کې لت پت پروت و هغه سمدستي چې کوم دی نو د هغه رور یعنی جهانگیر ترین ته چې کوم دی نو کال وکړو او هغه ته ویل چې یاره هغه خو دغه شانتي کار کړی دی بیا د هغه نه یو لیټر چې کوم دی د هغه د کمرې نه برآمد شو یعنی مطلب یو خط و په هغه خط کې چې کوم دی نو د علمگیر چې کوم دی نو دغه لیکل کړي چې دا د ملتان سلطان ټیم چې کوم دی نو د هغې انر هم و نو هغه دا لیکل کړي چې زما خودکشي چې کوم دی نو مطلب دا ده چې هغه د دې وجې نه ده چونکې زه په یو بیمارۍ کې وم او دغه بیمارۍ د وجې نه چې کوم دی یو یې دغه خبرې کړې ده اوس سوال دلته دا را پیدا کېږي چې د هغه کومه نږدې ملګري دي نو هغه وایي چې هېڅ قسمه بیماري دته نه وه خو په هغه لیټر کې لیکلي دي چې د جلد یعنی د سکن بیماري وه هغه ته او هغه بیمارۍ وله یو سیټ چې کوم دی نو خراب کړی و د دې سره سره د هغه نظر هم چې کوم دی نو تقریبا ختم شوی و د دې وجې نه چې کوم دی نو هغه پړایي پرېښې وه نو چونکې دغه بیماریانې وي او دغه بیماري چې کوم دی نو په هغه لیټر کې چې کوم دی نو منشن شوي وي چې بای دغه شان بیماریانې وي ماته او داسې او بیا چې کوم دی نو مطلب دا دی چې کومه خودکشي کړې ده نو د هغه داسې بیماري نه ده ښودلې چې مطلب چې ما هم د دغې بیمارۍ د وجې نه چې کوم دی نو خودکشي کړې ده د دې سره سره په دسمبر کې د هغه واده هم چې کوم دی نو کېدلو والا و یعنې د هغه 63 سال عمر او د 63 سال عمر نه پس سړی چې کوم دی نو واده کوي یعنې مطلب دا دی چې یو قسم له خوشحالي په هغه باندې را روانه ده او هغه داسې کار کوي نو دا هم چې کوم دی نو یو غټ سوال پیدا کیږي بل دا چې د شپې یا که هر څه ټایمي هغه ډس کوي د تمانچې په ځان باندې یعنی په ښی سایډ باندې ځان ویشتلی او په ګس سایډ باندې د دنه چې کوم دی نو ګولۍ څه شوې ده بار ته وتلې ده نو آیا چاته اډو پته نه لګي یعنی مطلب دومره ډس کیږي او اډو څه معلومات چاته نه کیږي نو د دې نه دا تاثر لکه ورکړی کیږي فاینل خبر نه دی انویسټیګیشن د پولیسو روان دی بهرحال خبر به راشي خو چونکې اوسه پورې کوم سوالونه د خلکو راوچتېږي هغه وایي چې یاره د دې نه دا ظاهرېږي چې د ډز نه څوک نه دي خبر شوي نو کیدای شي دا چېرته بهر ویشتلی شوي یا دننه راوړلی شوي وغیره وغیره داسې قسم سوالات چې کوم دی نو هغه پیدا کیږي او دا سوالات چې کوم دی نو د دې د حل کولو لپاره پولیسو ټیم چې کوم دی نو باقاعده انویسټیګیشن کوي او د هغې چې کوم دی نو شروع کړی دی علمگیر ترین ته چې کوم دی نو که تاسو ته پته هغه ته د دنیا چې څومره هم سهولیات و هغه ورته فراهم و هغه ته هېڅ قسمه څه مسله پرابلم نه و بلکې عمر سړی چې کوم دی نو مطلب 63 سال ته ورسي نو ظاهره خبره ده معمولي بیماریانې خو راځي خو بهرحال دا دومره غټه خبره نه ده نو چونکې دغه سوالونه راوچتېږي د مرګ هم دغه شانتې په دې طریقه باندې هغه پکې یو بیماري ویلې ده چې دغه بیمارۍ د وجې نه چې کوم دی نو زما مرګ چې کوم دی نو زه خودکشي کوم په خپله باندې او بیا یې خاص کر دا یې پکې هم ویلي دي چې زموږ چې کوم نوکر دی چې د ده تاسو ډېر خیال ساتئ چې کوم دی نو د زموږ سره ډېر ټایم نه چې کوم دی نو ښه کار کړی په ایماندارۍ سره او د ده پکې خیال ساتئ دا خبرې چې کوم دی نو په هغه لیټر کې شوي تر اوسه پورې دغه معلومات دي اوس راځو احمد دورانی صاحب ته احمد دورانی صاحب یو سینیر جرنالست دی چې هغه ډېر غټ کیسونه چې کوم دی نو مطلب مخې ته راوړي دي د باجوه حوالې سره د غټو جرنیلانو حوالې سره چې هغه د هر جرنالست کار نه وي هغه چې کوم دی نو یو اهم انکشاف کړی دی او هغه ویلي دي چې د عمران خان هم څومره کیسز دي نو په هغې کې د عمران خان خلاف تر اوسه پورې یو قسمه داسې مضبوط ثبوت نه دی میلاو شوی دا دغه خبره ده چې د عمران خان یعنی مطلب دا دی چې ټول عمران خان من کومه معاملې دي نو دا جعلي دي تر اوسه پورې هېڅ قسمه داسې ثبوتونه نشته چې هغه د عمران خان خلاف خلک راوړي دا چې اوس د عمران خان کوم کیسونه دي نو 2 میاشتې پس په هغې کې یوه نوې دفعه چې کوم دی نو دفعه 34 شاملوي دفعه 34 داسې دی چې مطلب یو کس جرم وکړو نو دا به یو کس نه وي په دې کې مطلب دا چې مشترکه طور پر یوه فیصله وشوه نو په هغې کې به ټوټل مشترکه طور پر باندې چې کوم دی نو خلک راګیرېږي یا هغو ته چې کوم دی نو مطلب ریلیف ورکړی کېږي نو مشترکه طور پر به ورکړی کېږي یعنې مطلب دا دی چې یاره عمران خان وي زه در نه کوم او بل دا دی چې مطلب دا دی چې ځکه ګرفتار شوم نو تاسو روډونه دغه
دغه کوي یا دا وکړي. نو چې څنګه خلک تللی دی دننه یې حملې کړي دي اټیک یې کړي دي، نو سیم ټو سیم دومره چې کوم دی عمران خان هم په دې کې حقدار بیا دوی ثابتوي چې یاره څنګه یو کس حمله کړې ده، نو داسې دومره حقدار په دې کې عمران خان هم دی، چونکې د عمران خان په دغه سره یا د ټیم په وینا سره یا د دوی ټولو کمبینیشن په اشتراک سره دا کار شوی دی، نو لهذا ټول به پکې یو شانتي چې کوم دی نو په دې کې ګناهګار وي. یعنې مطلب دا دی چې ذرایع وایي چې یاره دا یو قسم د عمران خان د راګیرولو چې کوم دی نو یو بل کوشش کېږي، خو دا داسې یو کمزوری کوشش کېږي چې څنګه 2 میاشتې پس ته 90 دفعې چې کوم دی کوي په عدالت کې به په دې باندې غټ غټ سوالونه راوچت شي، نو لهذا دا یو کمزوری غوندې عمل دی. لهذا پکار دا دی چې دا قسم زیاتې د عمران خان سره نه کېږي. او بل چې کوم دی نیب چیرمین حوالې سره چې کوم دی نو یو نوی اپډیټ راغلی دی چې د نیب چیرمین له لامحدود اختیارات ورکړه. یعنې مطلب دا دی چې هغه خو مخکې اختیارات ورسره دومره نه و، لامحدود اختیارات یې ورکړه. مې بي د عمران خان د ګرفتارۍ پلانینګ منصوبه نوره هم هغو چونکې د 10 ورځو پورې خو یو پلان ورکړی شوی دی، خو بهرحال عمران خان مضبوط ولاړ دی، د هغه سره خپل قوم مضبوط ولاړ دی، نو لهذا دوی داسې ډایرکټ چې کوم دی نو ګرفتاري نشي کولی، ځکه چې مطلب دا دی دومره یره خوره شوي د یرې باوجود خلک دا اعلان وکړو چې یاره موږ به بالکل راوځو، روډونه به بیا بندو، د عمران خان سره به چې کوم دی نو موږ ولاړ یو. نو لهذا چونکې د نیب چیرمین له دغه اختیارات ذرایع وایي چې کیدای شي هم د دغې لپاره وکړه چې عمران خان ګرفتاري او دا څیزونه مې دا ننني اپډیټس په دې نه مخکې زموږ په ویډیو باندې ډېر غټ محنت لګي، د لایک بټن د سره ضرور دباو کوئ او ویډیو د سره څومره کېږي شیر کوئ، په کمنټ کې را سره خپله رایه شریکه کوئ، په اخر کې خپل ورور شریک ولګي.